جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ په الخدمت فاونډیشن دفتر پیښور کې موجود یو چونکې نن د معذورانو عالمي ورځ مناول کیږي د حوالې سره بدلته کې کم چې د الخدمت فاونډیشن مشران دی هغوی هم راځي او ډیر ګڼ تعداد باندې معذور افراد هم راغلي دي او دا ورځ مناوي نو راځي موږ سره اوسئ. جی خالد وقاص صدر الخدمت فاونډیشن خیبر پښتونخوا پروګرام تاسو وکړو چې دی کې هغه ټول افراد چې کم ته افراد به هم معذور مونږ اکاونټ کولی شو شمارلی شو چې د هغوی په ژوند کې څه معذوري د خپې یا د لاس یا د سترګو یا د غوږونو په صورت کې د هغوی عالمي ورځ ده. ظاهره خبره دې ټایپ عالمي ورځ چې مناویږي د هغوی مقصد دی چې دوی کوم حقوق دي په معاشره کې د حکومت نه ریاست نه هغه حقوق آګاهي خلکو ته میلاو شي او د دې حقوق پوره کول یا د دې حقوق ادا کولو لپاره خلک بیدار شي، فرد هم او ریاست هم. نو دا نننی الخدمت فاونډیشن پېښور تحت د سرګرمي واکم دی ورسره او مقصد هم دا دی چې سوسایټي دې رخته متوجه کړو د دې د نورو نه زیات حقوق دی ځکه چې په ژوند کې یو مشکل دی نو دا مشکل پکاره چې انفرادي طور سره هم خلک او سوسایټي او ریاست هم هغه د دې د مشکل باندې ځان پوي کړي او دوی سره مدد کوي. نه بلکې بین الاقوامي چې کوم سټینډرډ دی معیار دی معیار خو ته نه خو چې کم کې دغه مونږ شمارلی شو ګوره دی کې سترګو د غوږونو د لاس خپې او دې سره فزیکل نور فالج والا هم دغه کېږي دې سره سره منټلی دا خو یو لوی تعداد هغه د سوسایټۍ کې اوس حالاتو کې هغه نور هم زیات شو. نو دا ټول چې دی ځکه چې دی د سکولو کې ورته رکاوټ دی جسم یو حصه د دې رکاوټ دی چا ذهن رکاوټ دی د چا سترګې دي چا لاسونه دي چا خپې دي چا غوږونه دي چا ژبه ده نو دا ټول په هغه کیټګري کې کاونټ کیږي. نو به حکومت له خدا په لومړنۍ ترجیح کې پکار دی کور چې د 2% او 3 او 4% دی خلکو له چې دا مطلب 2 میلیون پلس خلک دي او ټول خود جاب والا هم نه خو چې څوک دی د لپاره الیجبل پکار چې لومړني فرصت کې ځکه د دې ژوند کې خو الریډي مشکل دی نو د دې مشکل دعوی کول یو خبره د حکومتونو لپاره خو عمل په کول پکار چې عمل وکړي ورکړي. جی زما احسان الله دوزی زمانوم دی او زه پریزیډنټ یم او فاونډر یم سپیشل پرسن ډیولپمنٹ اسوسییشن پېښور 2004 نه موږ کار کوو. جی 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 بالکل جی دی حوالې سره زه هم دا وایم چې دا زموږ عالمي ورځ ده او دا د دې خبرې تقاضا کوي موږ نه چې موږ د دې خلکو مسایلو ته پاملرنه راوړو او د دې مسایل په حقیقي بنیادونو باندې حل کو. صرف ورځ مناولو سره یا یو تقریب کولو سره زمونږ مسلې نه حل کیږي بلکې حقیقي معنو کې به زمونږ ایکسیسیبیلیټي مسله به حل کولی زمونږ جاب کوټه به حل کولی زمونږ ټرانسپورټیشن مسله به حل کولی زمونږ قانون سازي پینډینګ د 2014 نه صوبایي حکومت زمونږ ډیسیبیلیټي رایټس ایکټ پروت دی په اسمبلی کې لا ډپارټمنټ سوشل ویلفیر ته لیږي او بیا اسمبلی ته رالیږي فوټبال ته جوړ کړی دی 2014 نه 200 پورې لس کالو شو دوی زموږ لپاره یو قانون منظور نه کو. نو زما دا مطالبه ده دې ورځې مناسبت سره چې خدای ته وګورئ څنګه چې تاسو نور قانونونه په ورځ پاس کړئ دا شان زموږ دا ایکټ هم پاس کړئ چې موږ د خپل حقوق میلو شي او موږ عام انسانان یو موږ باندې نه دي څوک ترس خوري نه دي راته څوک خصوصي وایي نه دي راته څوک بل څه نوم اخلي موږ انسانان یو موږ له په برابرۍ په بنیاد باندې موږ له خپل حقوق راکړي. زه خو نورزاده نوم مې دی جی په لالې مشهور یم په ټیک ټاک کې او 1.5 میلیون فالوور دي زما او شکر دی ما په پېښور نه کې په ټوله دنیا کې ما خلک پیژني د لالې په نوم او نن موږ مسله دی د الخدمت فاونډیشن ډېر قدر عزت وکړي چې نن موږ راغونډ کړو زموږ اواز حکومت ته ورسول الله دې حکومت ته ورسوي زموږ اواز خدا اواز نه رسي موږ ته پته ده بس کاغذونو کې ولیکي او بس وایي کار به موشي خو کار نه کېږي. حکومت په خپل زړه ستړی دی نو زمونږ به طلا زړه ستړی حکومت زمونږ چې کوم حقوق دي ورسره نو په هغې باندې خېټه اچولې ده چې کوم فنډ راشي هغه خپل خپلوانو له ورکړي. تا کال کې هغه یو اداره ده کال کې 10,000 ورکوي هغه هم نن 6 کاله 7 کاله مخکې 10,000 ورکړی وي. تاسو ته ښه پته ده چې نن سبا د 50,000 لوټ مات کړي نو تاسو ته په خپل اندازه کېږي چې څه ترې جوړېږي والله چې کیلو غوښه دې پکې ویوړو نو انشاءالله 5,000 به کور ته روغ ونیسي. حکومت ته خو موږ دا ویل غواړو ستاسو توسط باندې د خدای خاطر دی وکړي زموږ چې کوم حق دی هغه دې موږ له راکړي او که نه راکوي نو الله دې د دوی بچي زموږ په حال کې. بس جاوید خان دی زه ایز جنرل سیکرټري سپیشل پرسن ډیولپمنٹ اسوسییشن خیبر پښتونخوا باندې موږ
خپل تنظیم ساز کړی دی او مونږ پوره پېښور او خیبر پښتونخوا کې معذور افراد لپاره منډه تړلی وو. د الخدمت فاؤنډیشن والا مونږ شکریه ادا کوو چې زمونږ تنظیم سره دوی رابطه وکړه او رابطې نه پس دوی ویل چې تاسو راشئ. مونږ 3 دسمبر مناوو او ستاسو د آواز چې دی که لږ اجاګر کوو. زمونږ 3 مطالبات دي. یو خو د اکسیسیبلیټي ټرانسپورټ نشته دی، بل دا بلډینګ اکسیسیبل نشته دی. کم یو بلډینګ ګورو فوټپاتونه دي 2 فوټ اوچت دي، هلته کې معذور افراد نه دغه کېږي شي څونه بلډ